ستا د محفل ناری څنګه خفه کېږي به پې نه دا یو حقیقت درته اوس بیانوم ستا د دیوبندیانو دا چې کوم د پنجپیریان دي په صادر د دیوبند کې راپټ دي ستاسو ناري څنګه دي ستاسو ناري داسې دي چې اول به وایي نارې تکبیر ټول به وایي الله اکبر بیا به وایي سر بکف سر بلند دیوبند بیا دا وایي خفه کېږه ما د دې لږ اصلیت ورا ګوره ما وړاندې ویل په دیوبند کې ډېر ښه خلک تېر دي هغې ته زموږ سلام دی زموږ د سر تاجونه دي مونږ یې خپله کابر دا وایم چې ته په جومات کې نن د دیوبند ناره لګي که د دې په ځای تا سبحان الله ویلی وي نو تا ته به الله 90 نیکۍ در نصیب ګرځولی وي که تا الحمدلله ویلی وي په دې یو الحمدلله به تا له خدای څومره نیکي در کوله تا نه به پرې خدای راضي وي او د خدای ثنا به دې ادا کړی وي ته په جومات کې د دیوبند ناره لګي اوس د دې مثال داسې دی که زه په دې جومات کې یم چې پېښور ثواب پکې شته مړه جواب راکوي که زه پکې ویم چې مردان ثواب پکې شته که زه پکې ویم 400 ثواب پکې شته دیوبند څه شی دی دا د هندوستان یو کلی دی او یو سړی په جومات کې چغې وایي چې دیوبند په ایمان وایي په دې کې ثواب شته ولې زموږ د علما پې خولې نه کولاوئ ولې په چپ پاتې کېږئ که د دې په ځای د مدینه ویلی وی نو څه اجر خو به درته میلاو شوی وي که په دې په ځای د چېرته جزاک الله ویلی وی د الله نوم دې اخیستی وی سبحان الله دې ویلی وی ثواب خو به میلاو شوی و دیوبند څه معنی لري ولې تعصب نه کار اخلی ما وړاندې ویل چې یو صحیح دیوبندیان دي هغې ته مونږ احترام لرو مونږ خپل مشران ګڼو اسلاف یې منو هغې ته د عقیدت نظر کو څوک دی هغه شاه عبدالرحیم صاحب دی د شاه ولی الله صاحب پلار دی هغه به هر کال د نبي علیه السلام محفل میلاد مناولو خپله واقعه بیان